اوس دې نه تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د یوې خبرې جواب دی. خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بندي ته کله قرآن پاک وي، کله به ورته واعظ او نصیحت وکړو، نو دوی به ورته وي ته خو کاهن یې، ته خو چې دی نو سحر کې پالیګرې، او ته چې دی ته لیونی، نعوذ بالله من ذلک. الله رب العزت فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فذکر فعظ، فذکر فعظ، بس ته نصیحت کوه. څه کوه؟ نصیحت کوه. بنعمت ربک، په فضل د رب خپل سره، په فضل د رب خپل سره، بکاهن، بکاهن چې نه ته کاهن، ولا مجنون او نه ته لیونی. فذکر، ته نصیحت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی به په تا باندې مختلف اعتراضات کوي. څوک به درته وایي چې دا جادوګر دی، څوک به درته وایي چې دا لیونی دی، څوک به وایي چې مړه د مور او پلار دین یې پرېښوده، څوک به وایي چې خلک په خپلو کې جدا کوي، په خلکو کې فرقې جوړوي، څوک به درته وایي چې خلک چې د مور او پلار لار راټینګه کړه ګنده دی پکې دا ځان له څه لاره روانه کړې ده، څوک به درته وایي چې د مشرانو نه مني، څوک به وایي چې مشران یې یو څه وایي دی بل څه وایي، څوک به درته وایي چې د مشرانو دین یې پرېښی دی. نو دې هر څه تانو ته به ځان نیسي. او ولې ځکه فما انت بنعمت ربک، نه یې ته په نعمت د رب خپل سره، نه یې په فضل د رب خپل سره، بکاهن فال ایستونکي، ولا مجنون او نه لیونی. نو فال ایستل خاصم ګناه ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتا کاهنا، هغه څوک چې راغلل یو پالګر له، پالګر له راغی، هغه ورله وی چې هلکه لاس دا کرښې مې وګوره، او څوک وایي چې دی نه وایي مارغانو نه معلوموم، پلانکي شي نه معلوموم، هغه له راغی. نو منل ګورې رستو کې سره منل رستو کوي سره. فقد کفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فقد کفر، یقینا د کفر وکړو، بما په هغه څه باندې انزل علی محمد چې نازل شوی دی په سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم باندې. څوک چې کاهن نه راغلل او د هغه نه تپوس وکړه په یو څیز کې، سوال یې ته وکړو چې دا پلانکي شي زما قسمت وګوره، دا وګوره، او کنه د حدیث کې منځ کې دی فصدقه، دی تصدیق وکړو چې او تا په رښتیا ووایي، او ورته وویل لکه د خپو په سر کښېنه، دې کښېني یو 15 منټه کښېني، خیال دی ته چې راپاسي دا د سترګې م تورې تورې کېږي، یا وایي ستا دا سترګې م چې تورې تورې شوې دا کمزوري ده که نه، دا در باندې تعویضونه شوي دي، دا پلانکي شي دی که نه، دا در باندې دا چل دی، دا خو پلانکي دی که نه، دا چې بهی تا راټوپ وو نو بس ته ویارېد، دا کیسې بیسې ورته کوي. دی ورته یا او دا خبرې خو شته، ځکه چا کره جګړې نشته نن سبا، به کم کوري چا به ترې خالي، تاسو کوي جنګ جوړ د یو بل خبره هم در باندې بدلېږي که نه. او نه خو نن سبا ټول کیس ګریډ افسران دي، غریب ته چې دی بلډ پرېشر خېږي، او غریب مالدار ته چې دی هېڅ هم نه کېږي، نه ډي اس پي ته څه کېږي، او نه چې هېڅ هغه ته بالکل داسې سیده یي که نه، وړوکې شانتې بند ورسره ویني. او چې غریب یي که نه بیا ته ګوره داسې غوسې کوي، په ماشومانو داسې غوسې کوي، په زنانو داسې غوسې کوي. هلکه هلته چې دی نو نیکان خو چې ورته شپېلې وایي بیا 15 ګزه لرې ولاړې، هلته دې بیا غوسه کار نه کوي، غوسه دې صرف دلته په ماشومانو په دغه باندې کار کوي، په زنانو باندې داسې، بیا په روژه کې غوسې. الله دې معافي وکړي. نو داسې نه دي پکار. نو چې دې ورته وایي چې یو بل ته به خو داسې ته وایي په تا د زنانو خبرې بدلېږي او په هغې باندې ستا که نه، دی ورته چې هغه داسې خو ده که نه، نو هغه بس داسې 2-3 خبرې یادې کړي چې کومې عام معمول کې روټین کې چلېږي، نو هغه ورته فصدقه، بس تصدیق یې وکړي. نو چې تصدیق یې وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر، بس یقینا د کفر وکړو، بما په هغه څه باندې انزل علی محمد چې نازل شوی دی په سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم. نو دې نه به ځان بچ کوو، دې نه به ځان بچ کوو، الله هم دې بچ کوي. بل حدیث کې راځي و یو کس هسې تصدیق یې هم ونه کړه، هسې د پالګري نه تپوس وکړو، نو 40 ورځې چې دی کوم مونځ اودس کوي، کومه صدقه ورکوي، د هغې ثواب به ورته نه میلاوېږي، فرضیت یې ساقطېږي، خو ثواب به ورته د هغې نه میلاوېږي. تصدیق یې نه دی کړی د سوالګري، هسې د پالي، هسې تپوس یې ترې کړی دی، هسې تپوس، نور دا نه وي ورته ته غول خورې، خو صرف تپوس یې ته وکړي چې ته زما را قسمت وکړ دې کې څه
هسې تپوس یې ته وکړو یقین مکین یې پې نشته نو د دم چې دی 40 ورځو پورې چې دی څه نه کېږي 40 ورځو پورې د ده ثواب د عبادت نه کېږي بل حدیث کې راځي سړی کنځلې وکړي غیبت وکړي چغلي وکړي دا کشان نور څه ګناهونه دي 40 ورځو پورې کنځلې وکړي زمونږ د خولې غوسه مې د کنځلې عادت دي له خیر کنځلې وکړي خیال کوئ کنځلې وکړي کنځلې او خیرې چې دي دا ځناورو ته بند دي او موږ یې چې دي مسلمانانو ته کوو کشرانو ته یې کوو مشرانو ته یې کوو شا په شا یې کوو خلکو پسې نو 40 ورځې د ده د دعا نه اثر د قبولیت اوچت شي 40 ورځې د ده د دعا نه اثر د قبولیت اوچت شي نو خیال کوئ ښه الله یې د نیکۍ توفیق راکړي نو دغه حدیث کې بیا دا کشان راځي چې وایي د 40 ورځې چې دی نو هغه څه عبادت یې بیا چې دی تصدیق یې نه دی کړی خو عبادت یې دا ثواب یې نه کېږي قبلیږي خو ثواب یې نه کېږي الله فرمایي وی ته د خدای په فضل سره کاهن و لیونی نه ام یقولون آیا وای دی شاعرون چې شاعر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شي دی شاعر یا شاعر به معنا کاذب چې دروغجن دی نو تربصو من انتظار کو ننتظر بیا خپل فیصله مو کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کاهن دی جادوګر دی دروغجن دی نو بیا سوی نعوذ بالله من ذلک وینا تربصو انتظار بو کو به دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ریب المنون هغه گردش د زمانه دا په د باندې گردش د زمانه دا یا ریب به معنا شک او الموت به معنا سیوت المنون به معنا د مرګ نو انتظار به وکړه د مرګ ته وخت به مرګ به کله خوراشي کنه نو هغه د صبر وکړو نو چې کله دی وفات شي بس د میشن به ختم شي بخبله یا به انتظار وکړو څه شي دا دې ته به انتظار وکړو ریب المنون چې په د باندې سو شي د باندې گردش د زمانه د حالات به وي او یو به چیړ بل به چیړ یو ورته کنځلو کې چې مړه د ځان له سکار کتل اوسه پورې بد سکول اوسه دله ما ته د ګیره خلک ورته رادام اوس د غز ګیره پرې خودله اوس ته دونه غټ پټکی ولن د خلک به و چیړ رو چیړ بس گردش د زمانه به بیا ختم کی نو لګ انتظار به کو کافرانو ښه الله ورته وی قل تو ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربصوا تاسو انتظار کوي فإني معكم نو یقینا زم د تاسو سره من المتربصین د انتظار کوونکو نه زم انتظار کوم ښه نو خلق زنانو لنوم کی دی ریبل منون حضرت مفتی صاحب مفتی عبد الله شاه صاحب دامت برکاته العالیه وی چاله می نکاح تړله نو مې اوره بل منون وی مارته چې زایو معنی راځي مصیبت وی مارته چې دا مصیبت پړم بهش پکورته بوله چې پته دی ولګي نمونه نوم په مسما کې چې دی اثر کوي ښه نمونه به ډېر زیات خیال ساتي او په هر پلار باندې ړومبنۍ ذمهواري بلکې په والدینو دواړو باندې ړومبنۍ ذمهواري د بچي هغه ښه نوم ایښودل دی تربیت خو بیا د هغه وروسته شروع کېږي ښه نوم ایښودل ځکه نوم په مسما کې اثر کوي حدیث کې راځي نو دی به چېرته په ډرامه کې نوم لیدلی وي د دې څه معنی دا ووایه په کومه ډرامه کې راغلی دی ډرامې نوم ولګ دی که نه هلکه نومونه ولله سم د عربۍ د صحابو نومونه کېده د پیغمبرانو نومونه کېده ولې در نه دا پاتې کېږي او دلته بیا چې موږ بیا خپلې معاشرې ته راشه چې د کوم نوم ښه معنی خیر دی هغه ولله کېده صحابو ولله نه کېږي ستا په پښتو کې کوم ښه نومونه دي او معنی ښه ده پښتو کې ما هغه مه ګوره چې کوم اکټران دي کوم چې دي نو سوداباز دي په ظاهره بس هسې نه ښه نوم والله کېده دا ړومبنۍ ذمهواري ده ام تأمرهم آیا دوی چې اتأمرهم آیا دوی انکار کوي آیا دوی حکم کوي آیا حکم کوي دوی ته احلامهم عقول د دوی عقل د دوی ته حکم کوي بهذا په دې ګډ وډو خبرو باندې ام هم قوم طاغون یادی نو ام بمانا بل هم قوم طاغون بلکې دا قوم سرکش دي دا عقل ورته دا بدل ارخي نه بلکې دا قوم سرکش دي خپل په دغه باندې بس دغه خوخه دغه لا الله دې بچ کی ام یقولون آیا دی وای تقوله چې جوړ کړي دی کلام پاک لر رسول الله صلی الله علیه وسلم بل لا یؤمنون بلکې دی ایمان نه وروړي سبب دا کلام چا جوړ کړي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله بل لا بلکې دی ایمان نه وروړي دا خبري ورته جوړ کړي
فلیاتو نو که چرته داسې وي چې دوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دي نو والله ووایا فلیاتو بس دې راتګو کې بحدیث په کلام سره حدیث خبرې ته ویلی شي بحدیث په کلام سره مثلی په مثل د قرآن په شان یو کلام جوړ کی کنه اول رال د قرآن په شان د قرآن جوړ کی نو بیا یو څو کاله صبر وشو چې په دې دغه ونه شي یو له سورتونه جوړ کې چې په دغه ونه شو نو یو 3 آیاتونه د دې په مثل باندې راوړي جوړ کې دغه شان یو 3 آیاتونه خو چې هغه په هر علم باندې برابر وي څنګه چې قرآن په هر علم برابر دی داسې خو نه چې ته ګډوډ کیسه جوړه کوې چې د قرآن برابر شي والسماء ذات البروج واليوم الموعود نو دی ورپسې څه جوړ کړو والنساء ذات الفروج داسې دا خو د انسان عقل سګي چې په خولي ویلم نشي چې د دې سمانه د اوس کیسه د اوس نو سمي نه دا نه چې په هر علم په هر څه باندې برابر وي داسې کلام روړي الله وی فلیاتو کو چرته داسې وینو راته کو کې به حدیث په کلام سره مثله په مثل د دې ان کنتم صادقین که چرته یې دا سورشتونی ام خلقو آیا دی پیدا کړی شوی دی من غیر شیء بغیر د خالق ام هم الخالقون یا دی خپل پیدا کوونکی دي د غیر شیء د شی اطلاق په خالق باندې بیا وشي مالکه بدون خالق بغیر د خالق تاسو پیدا شوی آیا داسې کی سره نه داسې نه یا خلق به معنا د جعله وګرځوا نو ام جعلوا من غیر شیء آیا دی د هیڅ نه دی جوړ شوی یا دی په خپل جوړول کړی دي نه الله وی داسې نه ده بلکې دی ما جوړ کړی دي دی چا جوړ کړی دي دی ما جوړ کړی دي ام خلقو آیا دی پیدا شوی دي نو که په معنا د جوړلو کې نو بیا آیا دی جوړ شوی دي من غیر شیء د هیڅ نه ام هم الخالقون بلکې دی خپل جوړون کی نه داسې نه ده الله جوړون کی دي ام خلقو آیا دی پیدا کړی شوی دی من آیا دی پیدا شوی دی من غیر شیء د هیڅ نه ام هم الخالقون دی خپل پیدا کوونکی دي ام خلق السماوات آیا دی پیدا کړی د اسمانونو لرا والارض ازمکی لرا آیا دی پیدا کړی د اسمانونو ازمکی بل لا یوقنون بلکې دی یقین نه کوي نه چا پیدا کړی دي الله رب العزت خو یقین نه کوي ام عندهم آیا د دیو سره خزائن ربک خزانه درب ستادي ام هم المسيطرون ام هم یا دوی ام هم یا دوی المسيطرون داروغ دي دی مسلط دی په خلکو چې دی به د خلکو فیصله کوي چې دی کوم دین یاد کینو هغه دین به حق وي نه داسې نه ده ام لهم سلمون یا آیا اشته د دیو د بارا سلمون سیړې درم پایا دا ولا یستمعون چې دی اوریدل کوي فی پای کې نو باغی خيږي اسمان ته اول پیغمبر هم نه وي پیغمبر خو نشته دا بر حق نه دی نو آیا دی باغ سیړې وږي اسمان ته ولته د خدای خبري وری د پرشتو نو واپس را کوشي او خالق هو هر ځای کې موجود دی بیا چې دی خبره دار چې دی د پرشتو خبره اوریدون لوی خلق دي نو الله وی فلیات مستمعهم بس بیا دراتو کې په دغه مستمع باندې دا کوم اوریدون کې چې دی په دغه دراتو کې په دې اوریدل شوی سیس دراتو کې کنه الله وی فلیات بس راتک دیو کې مستمعهم په هغه سیس سره چې هغه اوریدون کې دی یا معنا شو یا مفهومات ته چې کله وړي ام لهم آیاشتای د دیو د پارا سلمون سیړې درم پایا یستمعون چې دی خيږي باغې باندې یستمعون بی چې دی خيږي باغې کې اوریدل کوي فلیاتنو بس راتک دیو کې مستمعوهم په هغه خاتون کې اوریدون کې باندې بسلطان مبین راتک دیو کې بس سره په دلیل ښکار سره چې کله هغه خبره خطلی او هغه خبره اوریدي نو بس په هغه بیا راتک کې او خبره دیو کې چې دا اورید ام له البنات بلا خبره د چې دی به پرشتو ته لوریانې وي د چا د الله رب العزت وی دا د خدای لوریانې دي نعوذ بالله من ذلک نو الله ورته وی ام له البنات آیا د دیو د بار لوریا آیا ام له البنات آیا د الله رب العزت د بار لوریانې دي ولکم البنون او تاسو د بار بچیان دي لکان تاسو د بار لکان دي او د خدای د بار لوریانې دي د خدای سره مخ تقسیم کړل دی ګوره ځان لم لوریان خاص کړی دي حالان کې خپل بچی ورته چاوي چې وایستا لور پیدا کی لور دی وشوا نو بیا بچا سره ملاوي دین مخ به تک تور شو
او د خلکو نه به ډډې ته شو حتی چې د بعضو قبیلو په مشرانو کې ابو حمزه وغیره لولوی شاعران وایي باره کې راځي چې په مجلس کې به د هغوی په مجلس کې به ډېره لویه ګڼه وه بلا شاعرانه دیوان به ناستو پوهه خلک به ناستو جرګې به کېدې په مجلس کې و یو بیره داسې کار وشو چې وینځه ورپسې راغلله نو غوږ کې ورته غلې شانتي وي چې صیب لور درکار پیدا شوه نو چې هغه د هغه مجلس نه ووته نو پس د هغې بیا د چا ونه لیده چې ژوندی و که مړ و کوم ځای مړ شه څه وشه څه واپس رانغی داسې جاهل قوم نو ښځې به بیا اشعار وي یو درې شعر یې ډېر مشهور دی هغې مفهوم داسې دی وایي که ما ته پته وه چې زما په خېټه څه دي او زما قدرت کې وه نو ما به ختم کړی وي خو دا خو زما په لاس کې نه ده دا د الله رب العزت په لاس کې ده چې الله رب العزت چاله څه ورکوي دننه بیا مثال یې ورکړی دی وایي زموږ مثال خو د هغه پټي کرونکي دي چې هغه صرف فصل ورچي هغه کري خو نور ورته دا پته نه لګي چې دا فصل به راخیږي او که به نه راخیږي او که راخیږي نو څنګه به راخیږي مونږ ته خو د دې پته نشته د فصل هغه خیر خو خاوند دی بیا چېرته ژوندي ونه لیده بس چې روک شو چې مړ شو خودکشي یې وکړه هر څه وشو بیا واپس رانغی الله وی ام له البنات آیا دغه الہ د بار لوریانی دی ولکم البنون او تاسو د بار بچی لکان ام تسالهم اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ام تسالهم آیا ته سوال کوي د دیونه اجرن د سپیسو د سپیسې غواړي چې دې خبره نه مانی فهم من مغرب نو بس دي د تاوان نه مسقلون درانه شوی دي په د تاوان کې درانه شوی ته د سپیسې مې سي غواړي چې تاوان لاندې کړی دي نه داسې نه ده خدا د سړي ځامن نه دی اسلام ته خواله نه راځي الله دې په اسلام استقامت راکړي ام تسالهم آیات سوال کوي د دیونه اجرن د سعیواس فهم فی مغرم نو بس دی په تاوان کې مسقلون درانه شوی دي الله رب العزت دې موږ د تاوان نه بچ کړي